خود به می پسترګو کې لډېر درد نن راځي حامدا ومصليا اما بعد. زما عزیزانو نن در سره یو بل مشهوره مسله شریکوم. اکثر ملګری تپوسونه کوي ځکه موسم دی یخ او د جمی موسم دی، خلکو ته په دې باندې عمل کولو کې لږ تکلیف غونډه کوي. هغه مسله دا ده چې بعضي ملګري تپوسونه کوي چې آیا په یو او 10 باندې ډیر منځونه کیږي که نه کیږي. نو که ډیر خلکو چا اورېدلي وي چې نه د هر مونځ دپاره ځان له اودس پکار دی او د هر عبادت دپاره، نو بیا په دې جمعې کې یقینا ډیرو خلکو نه عبادات او ډیر تکلیف ورته په دې مسله کې اخته شوي وي. نو مسله دا د محترمو په ډیرو احادیثو کې راغلي دي، لکه په مسلم شریف روایت دی د حضرت بریده رضی الله عنه نه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکی مکرمه ته راغلی، مکه مکرمه فتح کړله، نو الته نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو او داسه باندې دغه ټولې ورځ منځونه وکړل. نو بیا ورته حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمایل چې اې د الله رسول نن خو تا ډیر ناشنا عمل وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې هغه کم یو، ورته وی تاسو نن د یو منځ دپاره صرف یو یعنی په یو اودس باندې تاسو ډیر منځونه وکړل، تاسو د هر منځ دپاره ځان له اودس ونه کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې دا کار ما قصدن او ارادتن وکړه. نو د دې حدیث نه پته لګي چې په یو اودس باندې ګڼ شمیر منځونه کیږي، ځکه د اودس د منځ دپاره شرط هغه اودس او طهارت دی. نو د یو سړي چې یقین وي چې ما یو اودس کړی دی او اودس یې وي، نو په دې باندې دا د ماسپښین مون، مازدیګر مون، ماښام مون چې څومره دا کولی شي، خو هغه ځان له بهتره خبره ده چې د هر مونځ دپاره ځان له اودس کول دا مستحب او افضله خبره ده. خو دا خبره غلطه ده چې یو سړی وایي چې په یو اودس باندې یو مونځ کیږي او په یو اودس باندې دوه مونځونه نه کیږي. نه محترمو، دا خبره غلطه ده. په یو اودس باندې 2 3 4 مونځونه هم کیږي، خو چې سړی ته پته وي چې زما اودس صحیح سلامت دی. نو دغه رنګ منګړت خبرې به محترم د ټولو نه اول د دې معلومات کوي د خپل علماو نه چې آیا دا مسله دغه رنګ ده او کنه ده، نو بیا وروسته خلکو سره هغه شریکول پکار دي. نو دا مې تاسو سره دغه خبره شریک کړله، ټولو ملګرو ته دا مسله وړاندې کړي او شریک کې ټولو سره یې شیر کړي چې هغې ته پته ولګي، نو هغې به په دې باندې عمل کوي. موږ ټولو ته په دې کې پوره ثواب ملاویږي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.